الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اویل وتنوح علیہ السلام ارکبوا فيها کینه پدې کې بسم الله پنوم د الله مجریها رواني دل د دیدی و مرساها او ادری دل د دیدی ان ربي بشک رب زمنګ چې دی لغفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې دی وهي تجري بهم في موج كالجبال او روان شو دا کشته سره د دی په داسې موجونو باندې چې پشان د غرونو ونادا आवाज کو نوح ابنه نوح علیہ السلام خپل زوی کنعان تا وکانه فی مغزل هغه په یو غاړه یا بنیا ایزیا ارکب معنا موږ سره کینا ولا تکن مع الكافرین مکیګه د کافرانو نه قال ویل کنعان ساوی زرد چې ټکانه به اونیسم پناه به اونیسم زی به اونیسم الی جبل پغر یعصمونی من الماء ما لب پناه راکي بچ به میږي د اوبونه قال نوح علیہ السلام وتوی لا عاصم اليوم نن خلاصی نشتا من امر الله د الله د پیسلینا الا من رحم خوش پچای رحم کو وحال بینهما الموج پدک وخت کی فردش ردی دوالو پمیس کی او چپا فکان من المعرقین پس هغه د غرق شو نو وقيل اویلشو یا ارض ابلغی ماء اے ابو اے زمکی ابو دی راخ کا ویا سما اقلعی اے اسمانا ابو دی بندی کا وعیز الماء او کمشوی ابو وقضی الامر فیصل اشوا واستوت علی الجودی کشتے ادرید پا جودی گونڈے وقیل اویلشو بعدا لقوم الظالمین دا رحمتنا لری والدی دا پار دا آغا قوم چی ظالمان دی اللہ پاکوی پیغمبر علیہم السلام وقت فیصلے راغی خلق راغون شو آغا کشتے چی پاغی پوری بدی خاندا کولا چی نوح علیہ السلام دا پار دا خبر برابر دا چی منگا پینا اعتماد یو چې مخکې پیغمبر او اوس ترکان شو دا قسمه خندنی به ور پورې کول او وګوره که نه لکه چې موږ پښتانه وی په شګو کې لامبو وي نو بیا وګوره په تشو شګو یې کشتۍ ودرولې ده الله وی ځمکې د سطحې نه اوبه راووتې د اسمان نه اوبه را شروع شوې کشتۍ په روانېدو شوه نوح علیہ السلام ته موږ وی نوح علیہ السلام اوس کار تیار دی وقاله موږ ورته وی ارکبو فیها وخیجوه د ځان سره چې څوک هم تا سره دي چې درې قسمه خلک الله ذکر کړو باقي چې هر څومره جوړې وي خو درې قسمه خلک پکې الله ذکر کړو چې الله پاک وی احمل فیها من کل زوجین اثنین د هر قسمه سیز نه جوړه وخیجوه واهلک د خپل اهل نه مخیجوه دا د هر قسم سیز نه چې شو نو دا زناور شو د اهلک نه مقصد هغه د خپل خاندان شو او ومن آمن او چا چې پتا ایمان وروړي دي دا عام مسلمانان شو دا درې قسمه خلق د ځان سره اوخه جوا او بسم الله پنوم د الله مجریها د دې رواني دلوم دي و مرساها او د دې ودري دلوم دي دا ډرایور دی د بل ډرایور ضرورت وته نشته دغه کشته دا غیر ډرایور نو دا غي ملاه نو دا غینا خدا نو چې چا روانه کړي وا الله وی نه بس دا رواني دا چې ته مو هر څه کار مکمل کی بس بسم الله وای او بسم الله روانه شي او چې کله بیا ودرې بسم الله وای په دې وجه یو کل نقطه به دلته کې په تفسیر عزیزی کې هغه د شاه ولی الله رحمه الله زوی لیکلی دا چې هغه وی شاه عبدالرحیم صاحب چې په نیمه کلمه باندې دا دور مخلوق بچ شو صرف بسم الله وا صرف نیمه کلمه وته الله خو له چې دا نیمه کلمه وایا او دا دور مخلوق الله پاک بچ کو شپږ میاشتې باران را وریدلو او شپږ میاشتې د ځمکې نه اوبه راوتې وي او صرف په بسم الله باندې چې کوم دی نه هغه الله هغه ودرولي نو چې څوک ټوله کلمه وي نو په دې ټوله کلمه کې د ټولو نه ښکلې او مزیداره او د تسلی خبره چې کړې ده نو هغه امام رازی سے په تفسیر کبیر کې کړی دا هغه وی په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې
ولس حروف دي او نلس ولس نه نلس حروف دي او منځونه هغه 15 دي. نو الله وی څوک چې دا کلمه وای نو 19 غنټې د دې په تحفظ کې شي او دا 15 غنټې د منځونو په تحفظ کې شي نو 40 غنټې دغه په تحفظ کې راځي. او وی الله پاک وی چې وهي 19 په دې دوزخ باندې ما 19 فرشتي مقرر کړی دي. نو چې څوک بسم الله وی د دغه 19 فرشتو نه هغه بیغمه شو د دوزخ نه خلاص شو جنت ته روان شو. نو په دې بسم الله کې الله پاک دومره لوی حکمتونه یې دي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ وته وی وقال نوح علیه السلام ته ارکبوا په حدیثان سره وخی جوا بسم الله کوم خو جوا کیشته ته وخی جوا بسم الله پنوم د الله مجریها د دې روانې دل دی او مرساها د دې ودری دل دی. ان ربی لغفور رحیم بشک استرب ډیر بخون کې او رحم کون کې چې په دې دوره مخلوق کې ته بچ کړي او ستا پیروکارې بچ کړو. الله وی څنګه وبوي الله یې هایلایټ کوي وهیا دغه اوبو چې وي دغه کشته چې وهیا دا اشاره ده کشته ده تجری روانه و بهم سره د خپل خلکو فی موج په داسې موجونو کې کل جبال چې د غرونو مرو. دا اوس چې کراچۍ کې کوم طوفان راغی دا پیپر جای وته وي کسه وته وي د هغه موجونه صرف 25 او 27 او 20 دوره فوټه دي او الله وی دا د غرونو مرو او پاغي باندې کشته هم مزیدار روانه وا. ونادا आवाज کو نوح ابن نوح علیہ السلام خپل زوی ته چګیر چا پیره وکړو ټول خلک راختلو د شیطان کیسه پکې مونږ کړو شیطان وتم راختلو او زوی نو راختلی. وکانه فی مغزل هغه په یو غاړه ولاړو یعنی یو طرف ته ولاړو ټول خلک راوخته زوی نه راخته کنعان نه راخته. یا بنیا ای زویا دا یا بنیا په عربی کې ټکی دا د شفقت ته د مینې دی. نو د اولاد سره د بنده مینه ډیری نو ګر چې هغه نافرمانو هو نوح علیہ السلام وتا د شفقت هغه आवाज کوي یا بنیا ای زما زویا ارکب معنا موږ سره روخی جکنه ولی ولاړی ولا تکم مع الکافرین. مفسرین وی هغه ته فتح و چې د مسلمان نه دین وته وی چې ولا تکم مکه د کافرانو یعنی کلمه او یو روخی جا مسلمان شه تا ته په دې وخت کې چانس دی زما په وجه باندې ما د الله نه غوښتي ری. قال غوته به سوي الى جبل ټکانه بونی سما زی بونی سما په غر باندې يعصمني من الماء ما بده ابونه بچ غر ته بوخې نه بده ابو غر ته څنګه راغی دي زب بچما. قال ويل وتا نوح عليه السلام لا عاصم اليوم نن رزي بچو نشتا زوی نن رزي بچو نشتا من امر الله د الله د فیصله الله فیصله کړی دا الله ما ته رمخ کې نه ویلی دي چې بس د دې ټیم ختم دی. دا د اولاد سره به اندازې شفقت دی غني الله وته ویلو چې چا تر اوسه ایمان راوړي دی هغه راوړي دی ګور نور خلک ایمان نه راوړي. خو د نوح علیه السلام په زړه کې دا وا چې دی مسلمان دی خو کمزوري مسلمان دی په دې وجه هغه وته ایمان راوړي یعنی کامل ایمان راوړي مسلمان شه. الله پاک وی الا من رحم نوح علیہ السلام وته وی د اچا په تور ته نشه خلاصې دي خو چې الله رحم وکي او د رحم د پاره دا کشته را لېګلې دا الله وی وحال بینهم الموج دغه وخت فردا شو یو چپا هغه اخو ولاړو نوح علیہ السلام کشته کو یو چپا اوچته شو او چې چپا کته شو پکانه من المعرقین هغه د غرق شو نو دا د ماضی سی غدا چې بس هغه غرق شوی وو. مقصد دا رشي د الله پاک په قدرت کې ازلی فیصله دا غدا شوی و چې دی بغیر کی دی به پاتې کیږي. الله پاک وی وقیل اویل شو دغه وخت کې یا ارض ابلعی ماءک ازمکه اوبو دراخ کدا نه چټولې اوبو راخه څنګه چې د اسمان نه هم راورې دی نه تر خپل اوبو بندګه یا ارض ابلعی ازمکه در خپل اوبو راخه یا سما اقلعی اسمان در خپل اوبو بندګه وغیظ الماء اوبو کم شوی الله وی اوبو می ختم نه کړی اوبو کم شوی دا دوره اوبو چې نن سبا دا 71% چې کمی اوبو دي دا ولې دي الله پاک هغه اوبو کمی کړي ختم نه کړي صرف د عذاب غوبې نه واپس کړي نور اوبو یې پرې خو دي. مقصد دار انسان ته د اوبو ډیر ضرورت دی په دې وجه الله پاک ته اوبو بسیار را پرې خې دي. وقضی الامر الله وی فیصله وشو بس د عذاب فیصله مکمل شو. واستوت علی الجودی او کشته
دا په جودي غر باندې ودرېده. دا جودي غر په موصل کې دی او موصل غالبا اوس د عراق حصه ده. مخکې دا د شام حصه وه، اوس دا د عراق حصه ده. تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب یو نکته لیکي چې دا جودي په دغه غونډې چې کوم دغه غرونه دي، په دې غرونو کې وړه غونډې ده، لکه څنګه چې په دې ګوتو کې دا کچنه ګوته ده، نور ټول چې کوم دي نو هغه دنګ دنګ دي، دا پکې وړه ده. نو وایي دا ټول غرونه چې کوم دي نو په دې تمو چې یو وی دا به زما په سر ودرېږي، بل وی دا به زما په سر ودرېږي. دومره ډېر سیلاب و چې د غرونو په سر باندې و. او وی دا جودي چې کوم نو وی دې په جړا شو چې زه به ټولو کې وړو کې ما ته به چا خیالي. نو وی چې کله اوبه اوچې شوې نو دا جودي د پاسه وه، بس په جودي باندې ودرېده. د الله پاک عاجزي خوښه ده. په دې وجه باندې الله پاک چې کله سلیمان علیه السلام له هغه د بادشاهۍ کومه هغه ګوته راولېږله چې د سلیمان علیه السلام هغه ګوته ورته ویلی شي، رنګ ورته ویلی شي، نو د دې ټولو ګوتو وي دا خیال و چې دا په موږ باندې ښه فټ کېږي. خو چې هغه راغله نو هغه الله پاک ورته حکم راولېږي جبریل علیه السلام ورته دې کچې ګوتې ته یې واچوه. نو ستاسو که خیال یې له ټولو نه ښکلې ګوتمه چې کوم دی نه په کچنه ګوته باندې ښکاري، خلک چې ګوتما چي نو کچنې ګوتې ته اچي. نو الله پاک په هر ځای کې عاجزي خوښه کړې ده. چې چا عاجزي کړې ده پیغمبر علیه السلام هغه ته چې الله پاک وي څوک یې، هغه ورته وي انا الیتیم. دا خني هر یو پیغمبر به ورته وي ابراهیم علیه السلام ورته وي خلیل الله، موسی علیه السلام ورته وي کلیم الله. دا خبرې ټیک وي، لیکن هغه د فضیلت خبرې وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه وي چې زه ستا محبوب یم، نه زه یتیم یم. الله پاک د هغه پوزیشن او حیثیت په ټولو کې اوچت کړو. نو د الله پاک په هر یو کار کې عاجزي خوښه ده. په دې وجه باندې د ترمذي شریف حدیث مبارکه دی، حدیث اوږد دی، زه به نه صرف یو نکته راوالم دا نور به چېته بیا ووایو چې وکسه به په ورځې د قیامت باندې دا د عرش د سوري د لاندې ولاړي چې د هېڅ سوري به ني، بس تاړاک به ځمکه به ګرمه شوي او هر یو سړی به په خپلو خولو کې ډوبي، څوک د ګیټو، څوک هغه تر پنډو، څوک تر نومه، څوک تر سینې، څوک تر زنې او څوک به هډو ښکاري نه. صرف اوه تنه به بچي. په هغه اوه تنو کې اوم تن چې کوم دی هغه کس دی چې هغه بې اندازې ګنهګار دی او د خیر کار یې نه دی کړی. لیکن چې کله په هغه خوب راغلی دی، هغه سوچ راغلی دی د خوب نه پس چې الله وی وجعلنا نومکم سباتا، دا خوب ما د آرام دپاره پیدا کړی، دمه شوی دی. هغه ویلي دي په زړه کې دا خبرې سوچ یې کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ګوره دی الله ما دوره نافرمانۍ وکړې، بیا هم دوره د آرام خوب ما باندې راوستو، زه یې دمه کړم، په هغه خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شم، په ژړا شم، دا پږه کمزوری ما، ستا رحم د هغې قابل نه یم، دا ته چې ما سره سکې د دې قابل نه یم، خو کمزور یم، دا ګناهونه رانه ځکه کېږي. خدای پاکه ته ما له توفیق او طاقت راکړې چې نه کوم. او په هغه خپلو ګناه باندې وجړل، دکه اوښکه چې ده دا به دې په ورځې د قیامت باندې د عرش د سوري د لاندې ودرېږي چې دې په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو. په هر ځای کې الله پاک وایي واستوت علی الجودي، دا جودي وړه غونډۍ وه، خو د عاجزۍ په وجه باندې الله پاک دا دومره لوی تحفظ چې نوح علیه السلام له ورکو نو هغې د جودي په غر باندې ورکو. او جودي په قرآن کې یو مستقل لفظ شي چې تر قیامته پورې به پکې هغه استعمالیږي. وقیله ویلی شو د الله پاک د طرف نه بعدا لقوم الظالمین، همیشه به د رحمت نه لرېوالي د قوم د ظالمانو دپاره. څوک چې زما نافرماني کوي او کله ورته زما قهر متوجه شي که په دنیا کې که په آخرت کې، د هغې به هم دکه انجامي هم به یې دکه سزا. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال اویل نوح علیہ السلام، اویل منگ نوح علیہ السلام تا ارکبو فیها اخج ودی کشتے تا بسم اللہ روانی دل دی کشتے پنم دا اللہ دی مجرحا روانی گی با ومرساها ودری گی با ان ربی بیشک ربستا لغفور الرحیم بخون کے ورحم کون کے دے وحیا دا کشتے روانوا تجری بهم بدی خلق سرا فی موجن پدا سے چپو کل جبال چ پشان د غرونو دنگ دنگو ونادا آواز کو نوح ابنه نوح علیہ السلام خپل زوی کنعان تا وکانا فی مغزل اغیو طرف ته ولاړو یا بنی ایز یا ارکب معنا مونږ سره راوخیجا ولا تکم مع الکافرین کافر کی گما قال اغوت ویسا ابي زرد چې زبزیو نسم الى جبل پغر يعصمني من الماء ما بد سیلاب نه بچ کی
قال نوح علیہ السلام ورته ویل عاصم اليوم من امر الله نن سبا بچو نشتا نن رزي بچو نشتا د الله د حکم نه الا من رحم خو چې بچای رحم وکړو وحال فردش وبینهما ردواړو په منځ کې الموجو چپا فکان من المعرقین پس هغه د غرق شو نه وقیل اویل شو یا ارض ازمکی ابلغی ماءکی خپل اوبه دې راښکا ویا سماء ای اسمان اقلعی اوبه دې بندې کا وغیظ الماء اوبه کمې شوې وقضی الامر د الله فیصله وشوه واستوت ادرېده کشتۍ علی الجودي په جودي غونډې وقیل اویل شو بعدا لرېوالی د رحمت دی د الله لقوم دپاره د هغه قوم الظالمین چې ظالمان دي نافرمانه دي وقال اویل منګه ارکبو فیها دي اوخې